دې د پرې راکړی چې دې باندې عمل وکړي شي او بیا د انساني زندګي سره څومره احکامات متعلقات دي هغه ټول بیان کړي دي اور بیا د مسلمانانو کې د زندگی हर शोबे और तो जिंदगी हर पहलू दे हो और बे दुनिया की मुख्य सोचा में जिंदगी का देर आता खुद रिश्ते जिंदगी को बदल कर देर तो मेरी चीज़ दे बल करी क्या बोलते हैं दे बल करी क्या बोलते हैं और देर तो मेरी चिकम से के हक सारा बोलते हैं और चिकम से की बातें भी अलग बल करी क्या बोलते हैं और ऐसे लोग तना बल्कि पाक में हमारा निसरात व सलाम का हूँ आला रब इज़्ज़त का हुआ ना आम तौर पर तो पैगंबर निसरात व सलाम ज़िंदगी मुबारका की कम खल्क़ सर पैगंबर निसरात व सलाम वास्ता और ज़िंदगी है आगे की उम्र है वो जमात मुनाफिकीन को چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله مدینه منورې ته لاړ نو هغه ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشر شو هلته کې چې کوم مقامي مشران هغه په دې باندې خفه وو چې زموږ سرداري او مشوري او دا ولاړه خلک شو ټول خلک دې ته رجوع کړي عبد الله بن ابي بن سلول مشر شو کعب بن اشرف نور چې کوم د مدینه منورې هغه دوی د پیغمبر علیه السلام مخالفت ظاهر کې ورسره چې دا سره موږ پتا ایمان راوړل خو نور چې کله پیغمبر علیه السلام مجلس نه بهر راړل نبی پیغمبر علیه السلام دښمني کوله مخالفت وکړه د دې مدینه منوره کې یو خاندان وو ابن ابیرق په دې نوم और दा खानदान चालाक हो बेरो होशियार हो और झगड़लू हो बाज़ टाइम के दा कौम कबीला इलाका की किसी कौम और खानदान भी जगह झगड़ होता तैयार ना और बाज़ को किधर से सच में होशियार झगड़े वालों से झगड़े हुए अब बेरोजगार बेकारी भी ना नचीदा माशरे के सूरा फसाद जुड़ी इधर बेरोजगार खत्म हो जाए زیاتې جګړې او چرګې د علاقه غیر کېږي دا فاټه ولې ټول خلک روزګار دا جګړه او دا پټې دا ونه دا کاڼې د مسبقه جګړې جرګې شو او ټول کمې جګړې د په شهر کې بلکې سره مینا هغه وجه د شهر ولر سره خپل خطو کې ډوب سات دفتر ته 7 بجې لاړ شو او 10 بجې راځه ستړي بیا خاندان دی فیملی بس مسؤل وي ته مستقیم او کټه او سمېږي چې بیا خبرونو ته ناسي یا ټي وي ته ناسي یا موبایل ته ناسي څه کاری نه او دا ورونو والا خلک موبایل سره پړلې نه شته بالکل روزګار جګړې ته ناسي انده سولونه کې چې راچا سره په جګړې واړې چې یا پیسې راځي یا پیسې ورو نه دا مسؤلیت د خشي او چې بیروزګاری نه جګړې دي زما خپل تجزیه او تحقیق کې دې شي غلط وي نور دا ده نو دیو دا کار کولو چې دې ته په خوشحالي شي چې د جګړه جوړ شي فساد جوړ شي د دیو خاندان کې یو سړی و دغه نوم بشیر اور یو روایت کې راغلی چې نام طعمه نوم یې و طعمه بن عبید 400 نوم خو مشهور په بشیر باندې دی ولې چې مستدرک حاکم اور امام برمی سے رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ بشیر او دا و منافق اور بیا نمبر میں دا چې غړ غل هو مغلای په ډول کې مدینه منوره اور اندی مدینه منوره کې یو صحابي دی حضرت رفاعه رضی الله تعالی عنہ دا مشر سره دومره ضعیف چې خوله کې غاښونه نه وو اوس کوم باباګان دي ځان ته غاښونه ولري او کوي بیا د سړي جوړ کیږي
هغې زمانې کې چې چا غاښونه وغورځي د مازغه غاښونه نه وي هغې به خبرې هم صحیح نه شوې کولی او نرینه اولاد یې ونه ټولې لوڼې وې هغه ټولې ورته شوي نو دې ته په خوراک کې ډېر زیات تکلیف و د کجورې بې خوړې کجوره سخته وي غاښونه یې ونه نو خاندان والا دا فیصله وکړه چې دې ته موږ ته داسې خوراک راوړو چې که دې سره کور کې څوک نه وي به ده ځان ته خپله باندې خوراک دري نه اسانه به وي نو شام نه معده کجورې راوغوښتلې چې هغه په اوبو کې واچولې بیا به اسانتیا سره خوړلې کېدې هغه دې خوراک نه حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه خپل کور کې یوه ورکوټې شان کمره وه هغې کې د خوراک والا بورۍ پرته وه او دې چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره کوم جهادونو کې شرکت کړی و هغه اسلحه توره دال نیزه زره دا شیزونه هغې ته پرېږدي نو دې بشیر منافق ته پته ولګېده څه چا په ذریعې سره چې د حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه کور کې یوه ورکوټې شان کمره ده پاړ طرف ته هغې کې د قیمتي شیزونه پرته دي اسلحه او د خوراک وسایل د یو شپې د حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه کور ته واوړېدو او هغه ځای نه هغه چې کوم خوراک سامان و یا اسلحه وغیره واخیسته او د الله قدرت ته ګوره دې بورې کې یو ورکوټې شان سوی او خوشبه وه هغې شپې کې نه لایټ نه بجلي نو هغه بورې کې یو ورکوټې شان سوی و دې چې کله د بورې راوچته کړي ده نه هغه ځای نه هغه وړل لږ لږ ورځېدو لاله خو دې ته پته نه وه دې شپې غلا وکړه د بشیر منافق سهار چې کله حضرت رفاع رضی الله عنه دې کمرې ته راغلو نو ویې کتلو چې در کمره کې یو غټ سوی دی وروسته طرف نه او چا سامان ایستی خپله خو غریب ضعیف و د دې یو وراره حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنه صحابي هغې پسې سوال جواب وکړو چې وراره راشه ډېره ضروري کور کې مشوره وکړو چې راغلو حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه ورته وویل چې راشه د کمره وګوره دې نه چا سامان ایستی ورته ته پته ده چې زما خوله کې غاښونه نشته یو خو زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته خوله کې غاښونه شته نه خبره صفا نشم کولی اور دویم دا چې ضعیف یم پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته تللی هم نشم او بل دا چې زما په خبره باندې څوک پوهېږي نه خوله کې به غاښونه نشته د وراره خطر سره ډېر پاک یو په خبرو باندې پوهېږو او د معذور سړي خبرو باندې صرف کور والا پوهېږي دلته ماته کله کله یو معذور راشي دلته د حسین باندې باقي خبرو باندې زه نه پوهېږم ځان سره یو لس کاله ماشوم راولي هغه بیا ما د دوباره خبرو کې بیا زه په خبرې کوم کله کله راشي غریب ګرځېدی نه شي معذوره دی داسې مسلې کې شک پیدا شو بیا دلته راشي ځان سره یو پیپسي بوتله راوړي هغه ته نماز کې هغه بچی ترجمان هغه چې خبرو کې زه دې بچي ته تپوس وکړم څه یې ووایي هغه ما ته خبرو کې بیا زه جواب وایم د حضرت رفاع رضی الله تعالی عنه ترجمان دی وکړي حضرت قتاده بن نعمان رضی الله